یو کس تپوس کړی دی چې یو زنانه واده شوه، د څه وخت پس د هغې خاوند مړ شو، بیا یې دویم واده وکړو، بیا هغه خاوند یې مړ شو. اوس خلک د هغې سره نکاح نه کوي او وایي چې په دې ښځه باندې واده راس نه دی راغلی. آیا دا صحیح ده؟ دا خبره بالکل خطا ده. دا خطا ده، د جاهلیت د زمانې د کافرو د مشرکینو د وختو خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله پاک منع فرمایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تندر نیولی و. د هغې نه مخکې به د خلکو دا عقیده وه چې نور تندر اله نیسي چې چرته یو غټ سړی دنیا نه لاړ شي، عظیم شخصیت، یا یو عظیم شخصیت دنیا ته راشي، د خلکو په نظر کې عظیم، نو اله نور تندر نیسي. نو عجیبه اتفاق داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه صاحبزاده ابراهیم صاحب چې دا هغه د 13 میاشتو هغه وفات شو او نور تندر ونیو. او الله جل شانه خو ډیر غنی بادشاہ دی، هغه خو کله کله داسې کوي چې ته به چېرته زیارت ته لاړ شي، زنانه لاړې شي او دا به په ځان باندې چې کوم دی نو کاڼی د قبر ومږي او چې کوم مقصد ته تلي نو خدای پاک به هغه ورم کړي، ځکه چې الله غنی بادشاه دی، هغه پروا نه ساتي. په دې د دې عقیده ګوري چې دا څنګه ده، نو دا وایي چې دا خو رښتیا دی، بابا کې څه کمال شته، نو دا ټیک نه ده، دا حرام دی. الله جل شانه امتحان اخلي. پیغمبر علیه السلام بچه وفات شوی او نور تندر ونیو، نو د الله رسول په منبر ودرېدو او وی فرمایل ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. دا نور او سپوږمۍ دا د الله جل شانه د قدرت په نښو کې دوه نښې دي. دا د چا په مرګ سره یا د چا په پیدا کېدو سره تندر نه نیسي، بلکې دا د خدای پاک حکم دی. نو چې کله داسې ووینئ فافزعوا الی الصلاة، نو دا مز طرف ته منډې کوي، یعنی مز ته ودرېږئ. نو د نور د تندر ځان ته د جمع مزم دی، د سپوږمۍ د تندر زمونږ د احنافو په نږدې ځان ته مز دی. نفل وکئ، د الله ذکر وکړه، صدقه ورکړه، دا کارونه د کولی دي. لیکن دا اعتقاد دا ټیک نه دی. نو دغسې زنانه باندې واده راس نه دی راغلی، دا خبره خطا ده. د صحابو په زمانه کې څومره داسې شوي دي، یو خاوند نه 2 3 4 او بیا چې کوم دی هغه او نه چا څه ویلي دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت سره د هغې اصلاح شوي.